تفہیم بھائی نو اپڈیٹ دا دی چې ډیپټي کمشنر کم سرکاري ذرایع دي هغه نه دا اطلاع ملي شوې چې شپې 10 بجو پر ودی د اوبو بهاو کې دریائے کابل کې انتهایی اونچه درجه سیلاب راځي او د کې لو اضافه کیږي او چې مونږ کوم ګورو پسین کې نو نه خپل علاقه خپل پښتون غیر چاپیره چې کم خلک دي هغه خبرول دا زمونږ فرض دي زمونږ مقصد سنسنی خیزی خورول لا یرا خورول دا نه دي بلکې حفاظتي اقداماتو د لپاره حفاظت د لپاره احتیاطي تدابیر اختیارولو د لپاره دا مونږ قوم ته خبر دیاره. السلام علیکم درانو کتونکو د تفهیم درانو کتونکو په مختلفو علاقو کې تاسو ته خبرونه راځي د ټیم کې د دریائے کابل چې کم سطح ده لیول د اوبو هغه کې اضافه لمحه روانه ده نو خا کې هم دریائے کابل په سطح کې اضافه شوې ده او دا تاسو تخکاری د ټیم کې چې کوم ادارې دي هغه الرٹ دي او د دریائے کابل په صورتحال باندې نظر دی. دلته ریسکیو 1122 چې کوم ځوانان دي نو هغه د دریائے کابل په غاړه باندې مختلف مقاماتو باندې هیڅ قسمه ناخوشګوار چې کوم صورتحال دی هغې باندې د دې نظر دی او نظر یې پرې ساتلی او چې کوم ادارې دي دې سره په رابطه کې دي مونږ ګورو مختلف مقاماتو باندې د دې چې کوم پړاوونه دي د دې چې کوم بوټونه دي د دې چې کوم آلات دي هغه موجود دي او ورسره سیول ډیفنس چې کوم کارکنان دي هغه هم موجود دي. په خیبر پښتونخوا کې بالائی علاقوں کې سیلاب شدید تباہی کړې ده او د هغې نه پس په ټوله صوبه کې خاص کر د دریائے کابل او دریائے سند تر خیر آباده پورې نظامپوره پورې کمې علاقې چې د دریائے کابل په غاړه راځي نو هغې ته الرٹ هم جاري دی او ایمرجنسي صورتحال دا دی چې اوبو کې اضافه کیږي. په هر حال د خطرې خبره نشته خو زمونږ سرکاري ادارې چې څومره دي هغه دې ټایم کې الرٹ دي. ما سره زما سینئر صحافي ملګری خالد نظیر هم موجود دی. خالد نظیر څه وایي؟ حافظ صاحب دا صورتحال هم الکال وینو ولادن دې پهله چې د اوبو کوم بهاو کې اضافه کیږي دا ماته څلور خنخ کاږي ورځ یو څل لکسات مخکې انتظامیہ او پریسیز جاری کو پاره کې دفعه 144 د سیم په غاړه باندې ولا چې د کوم په لامبلو باندې او خو چې کوم آبادی دي اقتضا الرټ جاری کو چې تاسو لګدان وښ ساتي نو د اوبو بیګا د اوبو چې کمپوزیشن دای په ډبل باندې اوبو لږه سیوا شوی دي او شاته چې کوم باغ نه کیږي سوات او دی او چترال او کلام هغه په دې خو رامتي نو هغه اعلان کې خپل باغ نشته کنه خو کې خپل باغ شروع شم بیا په اوبو کې مزید اضافه شي. بالکل الله مکه خیر کې اول شي او د نوخه د نوخه چې کومي سرکاري داري د اومه لګدي هغه کې سیول ډیفنس 1122 خصوصا دا په هغه مهات باندې چې کوم نه نو که د سیلاب صورتحالي د وو صورتحالي نو 1122 پکې یو اهم کردار لري دا چاسته کې چې کوم 1122 دي چې څه داسې قسمه واقعیت راشي امدادي کاروایانو د لپاره هم چې دا ځوانان چې زموږ شاته هم ولاړ دي نو هغه د دې دریائے کابل په غاړه خاصه مونږ ګورو چې په نوښار کې کم حادثات کیږي اور لګي ټریفک حادثات کیږي څه قسمه غیر معمولی صورتحال نو دا ځوانان تاسو ته هغې کې الرٹ چوکس په نظر راځي او دلته چې د دریائے کابل په غاړه څومره داسې سپاټونه دي چې هلته کې هلکان لامبي لا هلته کې د آبادۍ د راتلو مخکې نه یو روایت جوړ دی نو دلته دې چې کم آلات دي دی سره کم کشتیانې دي نو هغه ټول هر څه دی سره موجود دي او دوی چمتو وي دې لپاره چې څه قسمه حادثاتو سره او څه قسمه صورتحال سره هغوی غاړه په غاړه ورځي او امدادي کاروایانو کې مصروف دي. حافظ خبره دا کوم انتظامیہ خو په لامبلو باندې پابندي لګله خو مو اطلاع لوم پکې خپل بچي په خپل کنټرول کې وساتي چې دا د کابل غاړه تل پی دیو مزه چې خپل کنټرول کې وساتي. بالکل دا غټه خبره چې دا سورج خاص کر اسیم نه دی پکار دلته چې څومره حادثات شوي دي نو هغه لمبا دوران کې شوي دي. بالکل مونږ کتلې چې هغه لمبا راغلي او بیا ډوب شي نو چې مور پلار په خپلو ماشومانو باندې خیال وساتي او که ډېرې د لمبا شوق کېږي نو سویمنګ پول ته دي. بالکل خالد نظیر دا لایف بوای دی دا 1122 چې کوم غټه وسله ده د دې حادثاتو دوران کې او ډوبېدو دوران کې نوجوانان چې غورځېږي نو دا دی ورپسې وغورځوي نو هغې کې د ډوبېدو والا سړی دی کې لاسونه واچوي وینیسي بس او چې دا ونیو نو بس بیا نه بچ کېږي بیا به دی خامخا ورځي او دې باندې ځان ته رانږدې کړي بوټ ورته ورنږدې کړي. اچھا دا پچنه کې خو هغې ته ریموټ ریموټ بیا هغه بچ پیدا ډېر شیزونه راغلي زمونږ ریسکیو 1122 مسلح دی لکه هر یو شیز دا بوټ او دا هر څه چې ګورو نو د پی ډي ایم چې کوم سامان دی هم ولا رسېدلی دی نو د خطرې خبره نشته. تاسو نه غیر چاپېره حکومت انتظامي ادارې زمونږ چې څومره متعلقه فورسز دي ادارې دي هغه چمتو دي خو د حادثاتو خبر نه وي نو هغې دپاره مونږ دا خبر ورکوو زمونږ د خبرې نه دا مقصد ماری چې مونږ تاسو ته خوف لا داسې سنسني خیزي پیدا کوو زمونږ د خبرې مقصد دا دی احتیاط وکړئ د دریائے کابل غاړې ته خپل څاروین مه بوځئ
او خاص کر دا چې کله اوبه زیاتېږي نو دې دوران کې د خپلو د چې کوم ځناورو دپاره تاسو ډېرې ډانډې جوړې کړې وي نو هغې نه خپل قیمتي سامان مشینریانې ټیکټرې دا لرې کوئ دا صرف او صرف دې دپاره تاسو ته خبر درکوو مال مویشي مه بوځئ ځکه چې ډېر حادثات داسې شوي دي چې مال مویشي پسې ماشوم ځي او ډوب شي. دې ټایم کې نوشهرہ کې د 400 حدودو نه والې تر خیرآباده پورې به موږ ووایو کیمپ کورونه شو اکبرپوره شو ذاخیل شو پښتونګړی شو نوشهرہ شو ډسټرکټ چې کوم انچارج دی ریسکیو 1122 نو اشفاق هغه د دې ټولو ټیمونو نگراني کوي او ټیمونه الرټ کړي دي موږ ګورو چې کم ځای کې د دې سپاټ دي نو اسیم الرټ د حادثاتو لپاره خو داسې صورتحال کې بیا غیر معمولي صورتحال مخکې 2022 کې د بلون ډبل ټول ډېر ښه کېدل او دا په نسبت د امید چې اوس د هغې په ډبل دي چې کوم سہولیات میلاو شو کوم بنیادي هغه د ملک اشفاق په نگرانۍ کې د بلون ډبل ټول یو ډېر ښه کردار په دې پهلې بیا ادا کړي. ګرانو کتونکو موږ هماغه دریای کابل غاړې باندې موجود یو کشتي پل لاندې دلته کې دریای کابل په سطح کې وخت په وخت اضافه کېږي. موږ سره زموږ سینئر صحافي ملګری کامران خټک هغې موجود دي. کامران د کیمپ کورونو اکبرپورې نه والې خیرآباده پورې ریسکیو 1122 او ورسره سیول ډیفینس چې کوم اهلکار دي کارکنان دي هغه موجود دي رضاکار او په دې صورتحال باندې هم نظر دی. دا راته ووایي تاسو سره نوی خبر څه دی او دې حوالې سره به څه وایي؟ تفہیم بھائی نوی اپڈیٹ دا دی چې ډیپټي کمشنر کم سرکاري ذرایع دي هغې نه دا اطلاع میلاو شوي چې شپې 10 بجو پر ودې دغه اوبو بهاو کې دریائے کابل کې انتهایی اونچې درجې سیلاب راځي او دې کې لوی اضافه کېږي. اوس چې موږ کوم ګورو په سیند کې نو بوټي شروع شوي دي ونې پکې شروع شوي دي نو دا دغه ورکوي تاثر ورکوي چې اوبه چې کوم دي پټو ته واوړي دي تیزی را روان اوبه پټو ته واوړي دي پټو کې کوم بوټي دي نو بوټي مو اوس په اوبو کې را روان دي نو خطرې چې دا موجوده ده او شپې 10 بجو پورې به اوبو په بهاو کې اضافه کېږي. نو پهله نه اطلاع میلاو شوي ده ډیپټي کمشنر ته ذرایع طرف نه کم سیند غاړې باندې څومره خلک اوسېږي څنګه تا وایي اکبرپورې نه واله تر خیرآباد نوشهرہ ګیر چاپېره دریائے کابل نه دواړو سایډ ته هغې ته ویلي چې تاسو خپل احتیاط کوئ او ممکن د نه وي نو بل ځای ته تاسو منتقل شئ تاسو محفوظ مقامات طرف ته. وروسته چې کوم اوبه را روانې دي سوات شو او کم ګلګت ته کم اموات هلته کې وشو سو له سوا اموات په سوات کې شوي دي یا تعداد دې نه هم سوا کېدی شي ولې چې کوم خلک راپته دي نو هغې خپل ډیټا چې کوم دی هغې د انتظامیہ سره جمع کړي نه ده. نو ما اوبه په دې باندې را روان دي 2010 کې کم سیلاب راغلو په نوشهرہ باندې به 2022 کې راغلو اوس هم خلک پریشان دي چې هماغه شاید 2022 ونې سیلاب به جوړ نه شي یا 2010 ونې صورتحال جوړ نه شي نو خلک چې دي اوس موږ کیمرامین چې تاسو وښیي نو سیند غاړه باندې خلک ناست دي او هغوی خپل ګوري چې خپل رشته دار خبرې چې اوبو کې په بهاو کې وخت په وخت اضافه کېږي نو هغوی خپل یو اپډیټ خپل کورونو ته رسوي. مهرباني ګرانو کتونکو زمونږ چې څومره ټیمونه دي څومره سرکاري ادارې دي دا الرټ دي د دریائے کابل په غاړه او د دریائے کابل کې چې کم طغیاني ده اوبو کې اضافه ده هغې باندې نظر دی او دغې نه خپل علاقه خپل پښتون ډېر چاپېره چې کم خلک دي هغه خبرول دا زمونږ فرض دي. زمونږ مقصد سنسنخیزي خورول لا یره خورول دا نه دي بلکې حفاظتي اقداماتو دپاره حفاظت دپاره احتیاطي تدابیر اختیارولو دپاره دا مونږ قوم ته خبرداری ورکوو. اجازت غواړو د الله په امان.